الرحمن الرحیم مختصر القدوری سبق نمبر 17 پڑھو دریام کتاب الشهادات دیزن مصنف علیه الرحمه دی شهادت گواهی ولا مسائل خی شهادت دی شهادت جمع ده شهادت په لغت کې اخبار تیل شیا خبر چا قطعی په شریعت کې اصطلاح کې دی معنی د اخبار صدق باثبات حق د رښتیا او خبر کول د حق ثابتول د پاره بلفظ الشهاده چې د شهادت او گواهی لپاره ورګه استعمال شي د لپاره د گواهی ورکول شي الشهاده فرض گواهی ورکول د دې ادایګي د فرض ده الله تعالی قران کریم کې هم ویلي دي کنه چې ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا چې کله گواهان وغوښتل شي نه خپل گواهی دی ادا کی تلزم الشهود په گواهانو باندې لازم د چې ور دي کې ولا يسعهم کتمانها د دې پټول جایز نه دی اذا طالبهم المدعي چې کله مدعیونه مطالبه کی او شهادت بالحدود يخير فيها الشاهد بين السطر والاظهار کبه گواهی دی حدود وی لکه حدونه لازمیږي نو به دي کې گواتا د اختیار شته چې پرده پیوا چې یی شکی ظاهر کی لکه یکست شراب اسکلو دي ته د پتنو چې ما وسګوري لګیاو کسو قتلو نه کاسا تر پیچې چې خدای پاک بدی ته توبې توفیق ورکی و غیره د شیطان د کول شي او اظهارم متکول شي چې سو کی قاضي ته ورشي دی خلاف دی خبر یو کی چې هغه کس مګو قتلو شراب اسکلو نو دا خبره دا کولی شي والستر افضل او ستر چول شدی افضل دی لکه تاسو حدیثونو کې ویلي دي کنه چې په یو مسلمان سړی باندې پردا چول نه دا څوک کې د شیطان الله په دی باندې قیامت رضی پردا واچي خو په دې ځنونه په ول پکار دي دا خلق دا خبر ډیره بینه سری پردا چول ډیره ښه طریقه ده الله ته محبوبه طریقه ده کوم سړی د مسلمان سړی پردا پټ کی الله بی او یا پردی پټی کی څه معنا ده دا په اخ صورت کې دا سدیدی سړی ولا جرم مشهور شو نوي خلکو ته معلوم شو نوي او بس عامه غلطی تینا وشوله او دسی عادتي سړی نه ده که یو مجرم ده عادي جوړ شو د جرمونه کې عادت ګرځیدل ده عمدا شیان کوي خلکو ته پته ده بیا دا به نه پټي بیا به خای والستر افضل پټوله ټیم کې افضل دي چې بس تاسو ته پته لري شهرت ته ورسېل انه یجب خدا واجب د یشهد بالمال فی السرقه خو کچا غلا کړي غلی کې به پردي نه ولې ځکه دی بل سړی پکې نقصان ده کنه کدی شراب سکلی چلو دی کتا پردا پیوا چلو خو ځان ته ملای ده کنه خو کچا نه غلی کړي دي نو غلی کې چلو کدی منی پردا چې د بل سړی غریب نقصان ده فیقولو او کبیا خامخا نه دا گوی چې ور کوي کنه غلی خبرې نو به د سیمای شریتی غلا کړی ده پردی طریقه پکې دی چې ودی اخذ المال دی مال رخصتو پلان کې سړی مونږه وکاتو ولې قول د سیمای شي سرقه دی غلا کړی ده کله په ظاهر باندې تعال پاز سره د جرح رسي والشهاده علی مراتب شهادت سو درجی دی مرتبی دی منها الشهاده فی الزنا یو گواهی خود از زنا کی ورکول دي چې زنا باندې څوک یو تبر فيها اربعه من الرجال هغه د پاره څالور سړي ضروری دي خزو لګوي پکې نه قبليږي ولا تقبل فيها شهاده النساء خزو گواهی ورکی بالکل نه قبليږي ومنها الشهاده ببقيه الحدود والقصاص دي کی بیا بقایا جرمونه دي حدود دي هغه کی کومه گواهی ورکول شي لکه قصاص ولا شوا یا حد قذف ولا شوا یا ششول د سینور شو حد خمر شو نو تقبل فيها شهاده رجلين دوا کسان پکې ضروری دي نارینه کسان ولا تقبل فيها شهاده النساء پکې دي خزو گوی نه قبلېږي د نور حدود کېم وما سوا ذلك من الحقوق نور بیا مسله دي حقوق ده لکه یو سړي بچا باندې حق ته په څه طریقې سره هم وي پاغه کې دي نر گویم قبلېږي دي خزو ولا قبلېږي چې سړي ور سره شي وما سوا ذلك من الحقوق د نور حقوق چې دي تقبل فيها شهادت رجلين دوه نارینه کسانم غویر کولی شي ور سرا او رجل و امرأتين سواء كان الحق مالا غیر مال
چې دوه کسانو که نه نرینه نه یو کس او دوی ښځې دي شي، دا بیا مالی شی او که غیر مالی شی وي. مثل نکاح لکه نکاح ولګوي ده و طلاق خبره ده. مثال یو سړی د طلاق ورکړی اوس انکار کوي، دوه ښځو ویلي یو سړی چې مونږ ولیدو دي طلاق ورکړی و، مونږ په مخ کې الفاظ ویلي دي، اوس هسې دا انکاري کوي، نو بیا دا قبلولی شي. والوکالت یې وکالت باندې څوک یې جوړ کړی ایجنټ، والوصیه یې وصي جوړ کړو، موصي ورته ویلي ته ما طرف نه وصي شوې. وتقبل فی الولادت که د بچي د پیدایش مسله وي، خبره وي. والبکارت یې د ښځې بکارت ولمستی. والعیوب بالنساء یا عیوب چې ښځو سره خاص فی موضع لا یطلع علیه الرجال، چلته کې سړی ته ضرورت نه پیښیږي او نه سړی ته دا عیبونه څوک ښایي او نه دې ته اطلاع حاصلېږي. په داسې ځای کې به چا ګویي قبلوي؟ څومره ښځې ضروري دي چې یک یوه ښځه کفي ده، شهادت امرأة واحده، یوه ښځه کفي ده. ولا بد فی ذلک کله من العداله ولفظ الشهاده. خو دا ټولې ګواینې چې څومره دي تېرې شوې که نه، دې کې دوی خبرې ضروري دي. یو دا چې د کوم سړی ګویي ورکوي دا به عادل صالح نیکوکاره کس وي، فاسق فاجر خو اسم دروغ وایي. او بل پکې لفظ الشهاده به وایي، ځکه چې دې سره قسم درجې ته سړی نږدې اشهدو، زه ګویي ورکوم. ګویي چې د ټوکو کار خو نه ده، زړه دې ګناهګارېږي ورسره که دروغ دې ویلي وي. فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهاده، که ګواه ورکوونکي داسې نه وي چې زه ګواهي ورکوم، بلکې ویلې مې کهرم، زه وایم، زه دا یایم، انا اقول یای، دې سره بیا نه کېږي. یا داسې راته وایي چې وقال اعلم، زه پوهېږم، مجھے پته ہے، میں جانتا ہوں، آی نو، دا شی ته نه کېږي. او اتیقن، مجھے یقین ہے، بلیف، داسې نه کېږي. صحیح به وایي چې زه ګواهي ورکوم. لم تقبل شهادتو، که داسې الفاظ د نه وایي شهادت ولا که نه نور ټکي پکې وایي، بیا دا ګواهي نه شوه که نه، دا نه قبلېږي. وقال ابو حنیفه رحمه الله، امام ابو حنیفه صاحب وایي یقتصر الحاکم على ظاهر عدالة المسلم. که مسلمان سړی د ګواهي ورکړله او مسلمان د نو ظاهره خدای چې عادل به دي، پسې به ډېر تفتیش ضرورت نشته، الا په الحدود والقصاص. او که مسله د حد راله یا د قصاص لپاره کې، بیا حاکم قاضي به څه کوي؟ ښه تفتیش کوي د دغو کسانو په باره کې چې دوی ګواهي ورکړي ده، لږې چیک کوي، معلومات یې حاصل کړي چې دا څنګه کسان دي. فإنه يسأل عن الشهود، شهودونه به تپوس کوي، معلومات به حاصلوي. ان طعن الخصم فيهم، که خصم په طعن ولګول شوي دا کسان مخکې له ګواهي ورکوي دا خپله ټیک نه دي، یسألون به تفتیش کوي. وقال ابو یوسف محمد رحمه الله صاحبانه لا بد ان يسأل عنهم في السر والعلانيه، په ظاهره دي تفتیش وکړي، دي نه معلومات وکړي دی په باره کې، د ګوایانو په باره کې، او په پټه باندې خلکو نه معلومات کې چیرې دا کسان تاسو څنګه شمارئ په محلې کې، کلی قوم کې د څنګه کسان دي. وما يتحمله الشاهد على ضربين، بیا د کوم ګواشي ګوایي برداشت کړي ده او کوي ادا کوي په یو ځای کې ګواه جوړ شوی ده، دا په دوه قسمه باندې. احدهما ما يثبت حکم بنفسه، ځنه خو شیان دي کتلی لیدلی دي که نه په خپله باندې ثابتېږي، لکه مثل البیع والاقرار والغصب والقتل په خپله ده کېږي. وحکم الحاکم وإذا سمع ذلك الشاهد، د شی ته شی که ګواه کتلی و او رآه یوریدلی و کتلی وسیعه ان یشهد به، دي ته بیا جایز د ګویي دي ورکړي. چېرې ما دا کسان کتلي و د سره کې بیه کوله، خو دو ته پته نه وه چې ما کتلو. وإلم يشهد علیه، اگر چې اور باندې دا ګواه نه و جوړ کړی، بیا دي ورکړي. ویقول داسې وایي چې اشهد انه باع، ما ته پاته ده ګویي ورکوم چې دې سړي خرڅول ورسره کول، ما لیدل او شی پې خرڅ کړو، اوس انکار کوي غریب نه. ولی یقول داسې ما یې چې اشهدني، زه یې ګواه جوړ کړی وم، دې خبرې ضرورت نشته، دا خو د شی ته ممیلات دي. ومنه ما لا یثبت حکم بنفسي، ځنه داسې شیان دي چې هغه حکم په خپله نه ثابتېږي، بلکې هغه دپاره ضروري ده چې ګواه یې جوړ کړي. مثل الشهادة علی الشهاده، لکه ګواهي باندې ګواهي ورکول. څنګه؟ لکه دوه کسان دي، هغوی کس وکتلو چې یو کار یې کولی، خرڅول کولو، دو خو ګواهان جوړ شوي دي که نه، دي یو بل کس راونیولو چې راشئ ښه روغ وګوره دا کس مونږ ښه روغ کتله ده که نه، چې داسې سبب یې مونږ نه وایه ښه په عدالت کې چې دغه دوه کسان چې دو دا کتلو مونږ خبر شوي ته، نو مونږ یې هلته کې ګواه جوړ کړي وو چې که دو چېرې انکار وکړو
یا موږ په باره کې قضیې تفتیش شروع کړو سبا بیا څه به کوو تاسو زموږ دپاره بیا ګواهي ورکړئ ټیک ده دې تېر شي شهادت علی شهاده ګواهي دپاره ګواه پیدا کول چې زما ګواهي باندې بیا ته ګواهي ورکړه چې موږ شاهد وو فاذا سمع شاهدا چې کله دا یو ګواه وګوري یشهد ګواهي ورکوله بشین دي شي لم یجوز له دې ته نه د پکار یشهد علی شهاده شهادت باندې دي ګواهي ورکړي الا ایشهدوها کدي ګواه جوړ کړو چې ما دپاره ګواهي ورکړي بیا کولی شي وکذلک لو سمعوا کدي وریدلو یشهد الشاهد علی شهادتي چې دی ورېدو چې یو کاسې ځان باندې ګواه جوړولو ګواه په خپله ګواه ده دی بل تل چې ما دپاره ته ګواه شه چې سبا مو میله پاخه شي داسې نه چې انکار وکړي لم يسع للسامع ان يشهد على ذلك اوریدونکي ته نه ده جایز چې دا په ګواهیان ورکړي ما ته پاتې دو ګواهیانو دلته کې دوه کسان وکتلو شراب څښلو د دوه کسان مو ولیدل دلته کې دو خروغ نظر وته زه پرې راغلم ما ورسره وکتو ته داسې ما که دغه دوه ته ګواه جوړ کړی خو ټیک ته نه یې جوړ کړه خپله سره مه ورکوه ولا یحل للشاهد ګواه ته نه ده جایز اذا رأى حطه چې کله خپله لیکي وګوري ان یشهد ګواهي ورکړي الا ان یذکر الشهاده اول د ګواهي رایاده کې چې که داسې واقع نه وه ولا تقبل شهادة الاعمى د ړانده سړي ولا ګواهي نه قبلیږي ړوند سړی ده هغه ګواهي ورکوله د هغه ولا ګواهي به نشي قبلولی همدشي ته ولا المملوکي یو غلام د مولا خلاف ولا المحدود فی کذب نه چا مخکې کذب لګول هغه د وجې نه حدې خوړله ده هغه ولا نه قبلیږي وایي تابعګر شي تو بعدې محدود په کذب وبستلی ولا شهادة الوالد لولدي د پلار ګواهي زوی دپاره نه قبلیږي لکه فایدې په بادا شان کې لکه دی چې بالکل زما زوی په حق ده د شي ته د میلاد د حقدار جوړیږي بیا نه قبلیږي حق د دې خلاف کې بیا صحیح د سره ما زوی دی کې حق نه لري دې د شي ته کار کړي به کېږي ولدي المسی ولا نه قبلیږي ولا شهادت ولد لابويه واجداده د بچی زوی المسی ولا ګوي پلار مور د پاره نیکه انیا د پاره نه قبلیږي ولا تقبل شهادت احد الزوجين للاخر د خوند او خزي وبل د پاره ګوي نه قبلیږي خلاف قبلیږي خو پیدې د پاره نه قبلیږي ولا شهادت المولى لعبدي ولا لمكاتب ولا شهادت الشريك لشريكه همدا سی مولا د پر دی غلام ول نه کیږي همدا شی ته یو سړی شریک ته بل سړی سره دا د پروزګیر کی چې بالکل زما د غیملګری سره د سړی زیته کړه ده او دا شی کړي د سی کړي د نه قبليږي په مفهوم شرکت میں کوم شي کی شریک وي وتقبل شهادت الرجل لاخيه وعمه ها د سړی ول غوي خپل ورور د پاره قبليږي همدا شی ته چا د پاره تر د پاره قبليږي ځکه چې ورور شولو او تر شو کنه دا څه شدي دا د خپل ورور د پاره به زمره خیر خوې نه کې ورونه بل د پاره نه غوړي چې د شي ته دی وګټي او د خپل مانس کې به ساته نه دی په مال کې کنه لار د مور د نیا د نیکه د دې سره سړی منبسط وی کنه آزاد یو سره او تکلف ډیر نه دی د سره کې تکلف ورونو ترونو د سره کې نږدې نه او نه دی بل دومره پروا لري بلکې ډیر اکثر خود سی چې د دې خلاف کوشش کوي چې چرته حق په ثابت شي ولا تقبل شهادت مخنث هجړه ولا ګوي بنه قبليږي ځکه چې اکثر په دوی کې شوی صحیح کسان نه شي قبلولای دین هغه هجړه مراد ده کنه چې شي بذات خود او په تکلف سره ځان مشابه جوړي ولا نائحه نوحه کوونکی خزه خاصی پسې کوي ولا مغنی هغه خزه چې غانی مانی وای دملای کې د دی ولا بم نه قبليږي ولا مدمن الشرب على اللهو اند شیطاغه سړی چې پوزل شکی نبیز مبي شانس کیا سی لهوی د پاره طاقت او غد پاره نس کی عبادت د پاره ولا من يلعب بالطيور هغه سړی چې مرغان چرګان ساتي او دا کاری بس چرګبزی کوي کبوتر بزی کوي دی ولا بنه قبليږي ولا من يغني للناس کم سړی چې ټوکی ټکاری مسخاري شو کوي همدا شی د خلکو د پاره غانې او تماشې کوي دی ولا بم نه قبليږي ولا ما يتباب من الكبائر التي تعلق بها الحد همدا شی ته سړی ته په غټو ګناونو کې اخته شي سره حد لازمي کی دی ولا غوي بنه کوي ځکه د فاسق دی ولا ما يدخل الحمام بغیر زار ای سړی د حمام ته بغیر دی پرتو کې وغیر نه داخلي لکه مخکې زماني کې یا به شرمي کې مثال ولا من ياكل الربا سودخور سړی ولا بنه قبليږي ولا المقامر بالنرد والشطرنج یا جواری کوي جوارباز وي مقامري کوي
چوابازي کوي د سړی ول نه کوي نه قبليږي لټري کوي لټري باز وي ولا من يفعل الافعال المستخفه یا مستخفه یا هغه کس چې سپک او الګ کارونه کوي الګ خوې وي درون خونینی د مشمانو شان دی تپلا بازوي تفلانه حرکات کوي کلبول علی طریق لکلاره کې متازی کول ولکل علی طریق بلاره کې خورکونه کول او د وړو په شان دي عادتونه کول سړی له نه قبلي ولا تقبل شهاده من يظهر سب السلف اند سیدا ستړي ګوي نه قبليږي چې سلف صالحین ته صحابه او تابعین او علماء او اولیاء او صلحاء او صوفیای کرام ته کنزلی کې بدر دی وای هغه باندې بهتانونه او دروغ ورتړي هغه ته د جلسازیان نه وای چې د جلساز خلکو د دین کې دوکا کړی د ممیلی والدي ټولي خلکو سره غدر دوکا کړی د سلف او صالحینو باندې بدګماني د سي خلکو ګوي بنه قبليږي وتقبل شهاده اهل الاهواء کم خلق خواهش پرست دي خلق څه بدعت کې مبتلا لکه خارجي رافضي جبري قدري مشبہ معطله همدا شی تسمنیه جهميه وغيره دوله گوي وقبلول شي الا الخطابيه خو چې کومه خطابيه فرقه د علماي روافضو کې خاص فرقه ده چې دو خپل کس ته پر بيخي غلطي ته هم تیرګي دوله گوي بنشي قبلولای خو ظاهره د چې ډیر فاسق او فاجر خلکو د اهل بدعت ولا گوي نشي قبلولای ولا تقبل شهاده اهل ذمه بعض ملا وتقبل شهاده اهل ذمه بعض ملا بعض ها که ذمي خلق دی یو خپل منځ کې سره لنجا واغو لګوي به بل خلاف کول شي لکه سیکان دي خپل منځ کې مسله شو دیو بل خلاف دو گوي کیږي ځکه دو یو مذهب ول شو یا نصرانیان دي يهوديان دي یا بل شي خیال او فرقي او نظری زاویه نگاه ول دی وین اختلاف مللهم اگر شي دوله ملت او مذهب خلاف خیر د بیا کیږي لکه نصرانی ده د چا خلاف خبره کې يهودي خلاف یا يهودي ده د بل مذهب له خلاف لنجاوي ناغه ګویر کې کیږي ولا تقبل شهاده الحربيه على الذمي خو که حربي کافر وي در الكفر لغدي در الاسلام ذمي خلاف ګوي نه قبليږي وان كانت الحسنات اغلب من السيئات کبه د سکاسته چې غول نیکیان ډيري دي بدیانی کم دي یعنی خکاسته بدی کم دي والرجل ممن هو يجتنب الكبائر او د غټو ګناونو نه ځان ساتي خوړی وړي غلطیان تنه کیږي کو بل شهادته بدی ولا گویانی قبليږي وان علم بماسیه اگر چې کله نه کله چرته ګناونه وشي وتقبل شهاده الاقلب دغه انسان ګوي قبليږي چې هغه ختنه نه شي ول خسي یا نشي خسي ولا ولد الزنا همدسي دی ولد الزنا ولا وشهاده الخنثى همدسي دی خنثى ولا جایزه تندکیږي